د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان د امام الانبیاء ناس عاشقانو کواړو کو معصومانانو کو نوجوانانو کو بډاګانو کو زنانو کو نارینو ټول امام الانبیاء سره د سبحه د محبت کړي دي چې د هغه مثال به موږ تاسو ته قیامت پورې ملو نشي کوم محبت چې صحابه کرام د رسول الله مبارک سره کړی دی یو ورکوټه معصوم دی نو به حارثه بن سراقه دی د دې امور بیبي دا چې کله به سحر شو د خپل ورکوټه معصوم بچی تیار کو موږ تاسو زنانه اکثر لا زموږ تاسو زنانه ماشومان سحر شي تیاری کی ورته بس په اړه کې واچي لاشه بچیا سکول ته لاړشه سکول کې به سبق وې ماسپخین به زه راځم چې ماسپخین چې راځي زه به ستا انتظار کوم تاله به ما روټۍ تیاره کړې وي او سبق په صحیح طریقې سره وایه ماشوم سهار تیار کړي سکول ته ولیږي خو د حارثه بن سراقه رضی الله عنه مبارک مور بیبي څنګه خپل بچے به سحر سبا تیار کو اور کبھی بچیا لالشا سکول دمغا خلاص د امام الانبیاء دربار تلاشا او صرف زما لاش د امام الانبیاء خبری وورا د امام الانبیاء احوال معلوم کا او کله چې ماجیګر کو ترازی د ماته د امام الانبیاء احوال بیان سبحان الله ورته تاسو مازوم ته سکول په سبق وایا او چې راشه طالب نه دا پخکړي هغه باندې پخکړي سبق صحیح وایا یا دې تاسو کو سکول کې دنه سوې د امور بیبي روزانه ماشوم تیارې خصوصا پاره تیارې لاش د امام الانبیاء صحبت کا او د امام الانبیاء احوال ما ترو ورځ نه ورځ راغله حارثه بن سراقه مور تیار کو سره ولا ګمنس کو کپڑے ورته واچولې لاش د امام الانبیاء صحبت لاش او د دې کور چې د مدینه منورې نه لګ بهر ډیر مزل به کول سحر بلاړو واپس یې چې کوله ما خام بنا رسیدلو حارثه رضی الله عنه مبارک ورکوټه معصوم راغو د امام الانبیاء په چې نبوي شریف تراغو امام الانبیاء نشته دی هغه محبوب پیغمبر چې روزانه په ملاقات نه دغه ماشوم مور را لیدلو رسول الله مبارک احوال ما تروړه رسول الله مبارک په خپل مسجد شریف کې نشته حارثه تاسو کوي رسول الله مبارک صلی وتوي رسول الله مبارک په بدر غزاله تللی بدر غزاله تللی بدر تا بغاړي کې تقریبا 3 غنټې مزل له الہ دې موږ تاسو ټول ته دا سفر امين امين مدینه منورې نه ورتا 3 غنټې یا تقریبا 4 غنټې مزل له بالکل سفر ورته سفر ورته رش فینیش ته ځکه ټول لار په ورونو کې را شګ راځي د شګ ورونو راځي مختلف داسې شار راځي چې په بازار ته کې اوسم نشته معصوم ته وایي امام الانبیاء خو تللی دی د بدر غزاله تللی دی دغه معصوم په منډه کور ته راغلو او مور ته وایي مورې زما ستا آقا امام الانبیاء خو د کافرانو سره د جهاد دپاره تللی دی محبوب په خپل مسجد شریف کې نشته دی هغه مبارک د صحابه کرامو سره تللی دی جنګ و جهاد له تللی دی مور بیبي ورته وایي ښه دی ورته مور مالک اجازت راکړه زه په امام الانبیاء پسې ځم مور ورته وایي بچیه ته خو ورکوټې ته به څنګه جهاد له ځې دی ورته وایي نه مورې چې امام الانبیاء دې سختو له تللی دی جهاد له تللی دی هغه مبارک ته به په دغه لاره کې تکالیف ملاویږي نو مور بیبي مالک اجازت راکړه زه به ځم مور ورته وایي بچیه اجازت درکوم خو په یو شرط کچر تتا ته الہ العالمین شهادت د بدر په مقام کې درکو نو ګورې کله چې جنت ته ځې نو یوازې باندې زما به ځان سره بوځي سبحان الله دی ورته مور زما تا سره وعده ده که الہ العالمین ماته شهادت راکو هغه عظیم مقام باندې زه فایز کما او زه کله جنت ته ځم نو مور بیبي وعده مې در سره ځان سره به بوځم سبحان الله دی مبارک روان شو پر رسول الله مبارک بس محبوب له چې ورسېدل پیدل مزل سختیانې وي محبوب مې وفرمیل دا خو ورکوټه معصوم دی ته خو جنګ نشي کولی جهاد نه توره چلولی شي نه شي چلولی شي
دو یا رسول اللہ ما تک پتا دا نندور چلولے شم مغش چلولے شم خو یا رسول اللہ تاسو سرزم که نور شدشم کولے اید اللہ محبوبا تاسو لخوابر عرصولے شم کر چکم زخیمان یغیر خوابور کولے شم محبوب بچے دا محمد تاکو وقوکت اجازت ولور کوئی رازر آسان چکل جہاد شروش عاشقان زخمی پراتے تگی دی دو مبارک پلاس کے اوپر اولی راکست دی یو زخمی لا یو مجاہد دزی پتہ دوران کیوش فش راگو او دے مبارک پر سینہ بانتو لگی ورکوٹے معصوم ورکوٹے جسم پسینہ باندھو لگی دل مبارک پہا غزے کی شہید وگرد عاشقان یو تاریخ لکلے کی کله چې زه د مدینې منورې نه بدر ته روان شم په ټوله لار مې دغه معصوم په ذهن کې و مې نن به د حارثه بن سراقه زیارت ته ځم او چې کله لاړم هلته مې وکتل د بدر چې کوم میدان دی دا دې طرف ته دی او د بل طرف ته مقبره ده او مین روډ باندې په چوک یو غټ بورډ لګېدلی دی د دې تقریبا 20 فٹ 25 فٹ بورډ لګېدلی دی او په هغې باندې شهدای بدر نامې لیکلی شوي دي او غټ غټ پکې نام لیکلی شوي دي چې حارثه بن سراقه څوارلس سوه کاله تېر شو ورکوټی معصوم دی خو چې امام الانبیا سره محبت کړی دی لوټې نه ورکېږي نه د کتابونو نه ورکېږي او نه د بورډونو نه ورکېږي او نه د عاشقانو د سینو نه ورکېږي الہ العالمین دې موږ تاسو ته دغسې عشق او محبت